السلام علیکم. پښتنو جنکو د پر ما ویډیو جوړ کړ دینه مخکې ګیله مې ډیره ده. زه خپل ځاني د طالبګریه د وختونه ما چې بچرته دا سوري دل چې یاره چرته کې مجلس ته مجلس ته او جنکای غډیږي زما زړه قدرتي خفه کېده. په دې به زما زړه خفه کېده چې دا جنای سوره مجبوره ده، د دې به سوره زیاته مجبوری وي. ګوره الله جل شانه د زنانه په طبیعت کې شرم، حیا او خپل عزت بچ کول د قدرتي د زنانه په طبیعت کې شته دی. خو نن سبا زه حیران یم چې نه د چا څه مجبوري شته دی، نه د جنکو څه مجبوري شته دی. بیا هم دی راځي په ټیک ټاک باندې په سنیک ویډیو باندې. حیران یم. ما به وی چې دا جنکه سوره مجبور دي چې دی د خپل عزت د خلکو په وړاندې د خپل جسم اعضا مطلب ناچ غانا کوي کنه، غړېدل کوي. څومره مجبور دي دا جنکه. نن سبا دا عام دي. ما دو پروفایل ما داسې د جنکو قتل چې هغه ته الکانو ډیر سخت او ناروا کنزل کړی دي. خو چې ما د جنکو پروفایل ته وکتل نو زه وایم چې الکانو خو کړی دي. کېدای شي دغه کنزلو سره د جنکو کې غیرت راشي او دا غیرت په وجه باندې د سنیک ویډیو ته خپل ویډیوز خپل جسم نمایش د خپل ځان خودل دا بند کی. یو طرف ته ګوري الکانو بد کړی دي. زه د الکانو سر نه وینځم. الکانو له داسې غلط خبره کنزل نو پکار چې کړی وي. خو به هر حال چې جنکو داسې د بېغیرتۍ کارونه شروع کړل، معافي غواړم، معذرت غواړم، بخښنه غواړم چې داسې الفاظ استعمالوم. خو دا یو 2-3 پروفایل ما د پښتنو جنکو داسې وکتل چې خلک ورته کنزل کړي دي او هغه د خپل جسم نمایشونه کړي دي او پښتنو الکان ورته کنزلي کړي دي. نو زه وایم چې داسې جنکو ته لږ عبرت حاصلول پکار دي چې لږ خدای ته وګورئ، رسول ته وګورئ، د خپل مور پلار د عزت خیال وساتئ، د خپل ځان د عزت خیال وساتئ. ولې د خپل عزت په دې وخت کې داسې نیلامه ته ورکوئ؟ تاسو څه مجبوري ده؟ یو څو لایک غواړئ، څو کمنټس غواړئ. هر الګ تاسو ته وایي چې ما د لپاره ویډیو جوړه کړه، ما د لپاره ویډیو جوړه کړه. تاسو بیکاو مالی، تاسو په بازار کې پراته یو کیلو نه چې هر سړی به راځي او تا به اوچتئ او تا به ګوري. څه شو ستاسو پښتو؟ څه شو ستاسو غیرت؟ څه شو ستاسو د مور پلار غیرت؟ ستاسو د رونو غیرت؟ افسوس ماله په دې خبره باندې راشي. خبرې مې سختې وکړې، معذرت غواړم. خو پښتنو جنکو تاسو لږ ځانونه سم کوئ، د پښتو روایتو خیال وساتئ. او الکانو تاسو هم درخواست کوم چې خبره په نرمای سره هم تاسو سمجاول شي، دیته وینا کول شي چې په نرمای سره زما خوري، زما خوږی عزتمن خوري. داسې مکوه. خلکو نظرونه ډیر زیات د حرس او د حوس نه ډک دي. ته به وایي چې ما به رور غني، ما به خور غني. داسې نه ده. دنیا داسې نه ده چې څنګه ته سوچ کې. دنیا الټا ده. ځان بچ کړئ، ځان بچ کړئ. خدای ته وګورئ،